نه یو سړی بچ کېږي نو د څه طریقه دی؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې طریقه حدیث کې مخیلې دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل کوي. ابو هريره رضی الله عنه وایي وی سړی راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل یا رسول الله دغه فلانکې کس دی شپې لمونځ کوي او بیا ورځې غلې کوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل وی زه چې دغه لمونځ د کوم کوي د لمونځ په ذریعې سره به دا د غلې نه بچ شي. یعنې مطلب د یو دا حدیث شو او بل دا قرآن کریم آیات دی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. چې کله د مونږ تاسو لمونځ په شانتې وي نو موږ تاسو بیا د غلې نه همدارنګې چغلخوري نه زنا نه وغیره څومره ګناهونه دي غلو نه دا ټول منې کوي موږ. خو د هرې کې چې کله موږ تاسو لمونځ صحیح برابر وي لمونځ کې خشوع او خضوع او توجه چې منځ کې وي نو بیا د هرې موږ تاسو لمونځ برابرېږي او موږ تاسو غلې نه چې دی بیا محفوظ کېږو په دې سره. همدارنګې چې کله موږ تاسو لمونځ خراب کړو بیا هر قسم ګناه کې مبتلا کېدلی شو. خو دې لپاره لازمي خبره دا دی دا قرآن کریم آیات او همدارنګې دا حدیث چې سړی د غلې نه زنا چغلخوري وغیره نه څرنګه منې کېږي دا دې طریقې سره منې کېږي چې کله تېره لمونځ صحیح برابر شي.